نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همجنس پرستی د الکانو کار کول د نن سبا ډیر زیات عام شوی دی او نن سبا دا مرض ډیر زیات شوی دی. د داسې انسان د اخرت سزا بسی هغه به وروسته بیانو او لومبې دا خبره کوو چې دا مرض د کوم پیغمبر په قوم کې لومبې راوتلی. همجنس پرستی دا د لوط علیه السلام په قوم کې لومبې راوتلی وه. حضرت لوط علیه السلام د الله رب العالمین پیغمبر او د حضرت ابراهیم علیه السلام ورور. کله چې الله رب العالمین فرشتې راولېږلې حضرت ابراهیم علیه السلام ته او ورته وویل چې لاړ شې دلې زیری ورکړې د دې خبرې به چې تاله به الله رب العالمین یو زوی درکوي چې د هغه نوم به اسماعیل وي او هغه نه به الله رب العالمین د دین کار اخلي او هغه ته به الله پیغمبري ورکوي. کله چې فرشتې راغلې نو د یو ښکلي هلکانو په شکل کې راغلې ابراهیم علیه السلام نو د ابراهیم علیه السلام به دا عادت و چې کله به هم څوک میلمه راغی هغه ته نو هغه له به سخیر ویته او هغه به ورته ایښودو. کله چې دا فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته نو ابراهیم علیه السلام زر لاړو دوی له یو سخیر وید کو دوی ته راوړو مخې ته یې کېښودو. دوی هغه خوراک نه کو. ابراهیم علیه السلام ویرېدو د هغه وخت دا قانون و چې کله به غلان د چا کور ته لاړل غلا به کوله نو د هغه کور خوراک به نه کو. ابراهیم علیه السلام ویرېدو هغه وی جوړې دا غلان دي او غلا له راغلي دي. هغوی ورته وایي چې ته یېرېږه مه مونږ د الله رب العالمین فرشتي یو مونږ انسانان نه یو او مونږ د الله رب العالمین د طرفه راغلي او تا ته یو خوشخبري درکو او خوشخبري دا ده چې الله رب العالمین به تاله یو زوی درکوي چې د هغه نوم به اسماعیل وي او الله رب العالمین به هغه له هم پیغمبري ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر زیات حیران شو چې ماله به الله رب العالمین په دې عمر کې زوی راکوي حالانکه زه خو ډېر زیات کمزور یم ډېر زیات بوډا یم عمر مې سیوا دی. هغوی ورته وایي چې د الله رب العالمین حکم و مونږ ته راورسوو باقي کار د الله دی او مونږ ځو بېګاله بعد د لوط علیه السلام قوم چې کوم دی هغه سرکشه شوی دی ګناهګار شوی دی او د ګناهونو نه تجاوز کړی دی هغوی مونږ بېګاله هلاک کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې دا واورېدل نو ورته ووایي چې هغوی که زما ورواره دی لوط علیه السلام ورته وایي ته غم مه کوه خفه کېږه مه هغه به مونږ محفوظ کړو د دې عذاب نه به بچ ساتو هغه او په هغه باندې چې ایمان نه وړی. دغه فرشتې د ښکلي هلکانو په شکل کې حضرت لوط علیه السلام نه لاړه. چې کله لوط علیه السلام له دوی لاړی نو لوط علیه السلام دوی کور ته دننه کړل او کېنول. د حضرت لوط علیه السلام بیبي وه چې هغې دا عمل په خپله نه کو خو دې عمل ته به خلک راوستل او خلک به یې رابلل. هغې چې کله ولیدل چې مونږ کره ښکلي هلکان راغلي دي نو په منډه منډه لاړل او د لوط علیه السلام قوم یې راخبر کړو چې راشه مونږ کره ښکلي هلکان راغلي دي. لوط علیه السلام زر لاړو د کور دروازه بنده کړه او خپل قوم ته وویل چې د الله خاطرو کې دا میلمانه دي تاسو نږدې مه راځئ پوره. هغوی د لوط علیه السلام ونه منل او رادننه شو او ور یې مات کړو او د هغه کور ته رادننه شو. هغه هلکانو لوط علیه السلام ته وویل چې ته غم مه کوه مونږ هلکان نه یو مونږ د الله رب العالمین فرشتې یو چې په انساني شکل کې راغلي. چې کله هغه قوم د فرشتو ته رانږدې شو نو الله رب العالمین دغه چې څونه کسان وو دغه ټول په سترګو لاندې کړل. بیا دغه فرشتو لوط علیه السلام ته وویل چې ته به داسې چل وکړې چې ته به له دې ځای نه وځې بېګاله په دوی باندې عذاب راځي. لوط علیه السلام ورته وویل چې صحیح ده زه به وځم د دوی نه په دوی باندې به ځکه چې بېګاله عذاب راځي ورته به یې ته به ځان سره هغه کسان کې چې کوم کسانو په تا ایمان نه وړی خپله بیبي به ځان سره کې او د دې ځای نه به وځې بېګاله په دوی باندې عذاب راځي خو ته به یو کار کې کو هر څه کېږي شاته ته به شاته نه ګورې ته به مخکې ځې او مخکې به ګورې او دې چې ډېره ښه ده. لوط علیه السلام ځان سره خپل ملګري هم کړل خپله بیبي یې هم کړه او هغوی ته وویل چې هر څه کېږي تاسو به شاته نه ګورئ. الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام راولېږه ورته ویې لاړ شو دا قوم تباه کړه. جبرائیل علیه السلام راغی لاولې په دوی خو چغه وواله او بیا یې دا ځمکه چې کوم ده نو دا روچته کړه د خپل مقدار د خپل ځای نه دا روچته کړه لږه شانتې دوی ویرېدل دوی جوړ زلزله راټول نه ووتل خو چې کله هر څه سم شو په قلار شو نو بیا جبرائیل علیه السلام دا ځمکه چې کوم ده دا په ډېره تیزۍ سره بره یوړه. کتابونه لیکي چې دا ځمکې اسمان ته ورسوله اسمان ته یې ورنږدې کړه او د هغه ځای نه راالټه کړه او راخطا یې کړه دا ځمکه. کله چې دا ټول الله رب العالمین خلاق کړل نو دې کې اوس هم کو تاسو وګورئ نو بحر مردار ورته ویل کېږي هغه ځای کې دوی اوس هم د دوی دا کلي دا ښار چې کوم دی هم په هغه الټه حالت کې پروت دی. څه کسان هم په هغه وخت کې هم په دغه بدکارۍ کې مبتلا و چې الله رب العالمین په دغه حالت کې مړه کړل او هلاک کړل.
چې کله عذاب شروع شو نو د لوط علیه السلام ښځه چې کومه ده نو هغې شاته وکتل د الله د حکم نافرماني یې وکړه چې څنګه شاته وکتل الله رب العالمین ته په هغه ځای باندې کاڼی جوړ کړو هم په هغه ځای اوس هم هلته کې هغه د غر راپاسه چې کوم ده نو د کاڼي په شکل کې ولاړه الله رب العالمین ته کاڼی جوړ کړو او دغه قوم الله رب العالمین تباه کړو یوازې د همجنس پرستۍ د عادت دا ماده د په لوط علیه السلام په قوم کې نه وه دوی کې نورې بیمارۍ هم وې دوی به چرګان جنګول دوی به سپي جنګول دوی به د همجنس پرستۍ دا عمل کول لاړې به یې په یو بل ټوکلې ډېر زیات داسې عملونو چې هغه زما په خوله نه راځي هغه په دوی کې موجود دا یو ډېر سخت سنګین جرم او سنګینه ګناه ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې دقسې یو واقعه راغله چې یو غلام خپل آقا وجلو هلکو واقعه راغله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غالب ته ولې دې ووجلو دا خپل مالک ورته وی امیر المؤمنین وی د ما ته په غلط نیت باندې لاس راچولو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې چل وکړو چې ورته وویل چې دا مقدمات دا کیس چې کوم دی نو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه له یوسه حضرت علی صاحب چې کله دا کیس یوړو نو علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا الګ چې کوم دی دا قاتل دې داس چلو وکړي چې د قید کې یو درې ورځې پس او درې ورځې پس بیا مال راوړي درې ورځې پورې هغه قید کو درې ورځې پس چې ولکله راوستو نو بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا حکم وکړو چې لاړ شي چې کوم آقا د وجلې تاسو دغه قبر کولو کې چې هغه په قبر کې شته او کو نشته کله چې دوی لاړل او دغه قبر وکړنو او وی کتل هغه په خپل قبر کې نو خلک راغلل علی رضی الله تعالی عنه ته وی علی وی او په خپل قبر کې نشته وته پرېږدي دا الګ بي ګناه او یو ګناهګار دی حضرت عمر صاحب ته تاسو کو دا څنګه وته وی کم کس چې د قوم لوط عمل کې د مړ شو دی به الله رب العالمین پس مکه کې هغه قوم ته رسید لوط علیه السلام قوم ته او پرواز د قیامت په هغوی سره په سب کې پاسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کې دغسې واقعات روچت شو چې خلکو به د هلکانو کار کو خلک یې راجمع کړل شورا یې راجمع کړه او مشوره یې وکړله چې دا څونه خلک چې کوم دي دا راجمع کړي دا چې کوم د هلکانو کار کوي او یو خندق وکړه هغې ته یې ورولې او په هغې کې جنګي اوسېږي الله رب العالمین د موږ او تاسو دغه سنګین جرم او د سنګین ګناه نه وساتي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د دې خبرو کولو باندې عمل کولو توفیق راکړي او چې کم خلک هم په دې ګناه کې مبتلا دي الله رب العالمین دې هغوی ته هدایت وکړي او په نیکه لار د الله هغوی روان کړي